وی حضرت داود علیه السلام ته الله دومره ښه غږ ورکړی و چې کله به یې د زبور تلاوت کو که اوبه به وې په بیاله کې به اوبه روانې اوبه به منجمدې سوې ابن کثیر وی د ده د هغه ته به دا اوبه به داسې منجمدې سوې یو په بل به رااوښتلې د انجماد حالت به یې غوره که دومره خوند به یې ورکاو که مرغان به پاس په هوا تېرېدل نو هلته به ودرېدل زړونه به یې وچودل کته به راوغورل دومره ښه غږ الله حضرت داود علیه السلام ته ورکړي نو علما وی دوه شیان انتها نه لري یو غږ یو حسن تاسې په دنیا کې ښایسته لیدلی څنګه مو نه ده لیدلی ښایسته خو مو لیدلي خو تر هغه ښایسته نه بل ښه ښایسته سته چې تاسې لیدلي وي له هغه نه بل ښه سته له هغه نه ښه سته علما وی دوه شیان انتها نه لري یو حسن یو بیان د یو چا چې بیان واوري ته وایي سخت نادر غږ یې ده ډېر خوند خو له هغه نه بیا بل سته له هغه نه بیا بل سته هغه نه یو حنجره ده یو ستونی ده یو ژبه ده دې نه الله قسمه قسم غږونه راباسي په دې کې چې ته خپله یو بحث وکړې دا د الله په قدرت او د الله په وجود باندې دلالت کوي